تاسو قیلوله کو. قیلوله مسلمانان اکثر وته وایي هغه پیژنیم نه. نو په دې غرمه کې سړی داسې لږ شانتي سملی د دې ماسپښین منځنه مخکې بیا ډېره زیاته بهتره ده چې لږ شانت سړی له 7 منټه لازمي نه ده چې ته دې اوده شي. او سړی لږ ډډه واچي او لږ سترګې پټې کړي او لږ شانتې په ارام پرېوځي، بدن حرکت بند کړي 15 منټه. نو دا قیلوله دا مسنون ده او د بدن دپاره ډېر انتهایی ضروري او ښه ده. جدید تحقیق هم دا وایي چې دې سره دا ذهني دباو چې انسان باندې بوج چې کمی نو دا بوج ورسره ختمیږي او ورسره د هارت اٹیک چانسز چې کم دي نو دا هم کمیږي. نو تاسو به کتلي بعضې ملکونو کې اگر چې هغه انګریزي ملکونه دي نو اوس دغه ملک نوم خو زمانه ایر دی یا فرانس دی یا بل یو ملک دی. نو یو ملګري ته خبره کوله چې هغوی یو خاص ټایم دی 12 بجې دی یا 12:30 بجې دی، بس سایرن ووالی شي په ټول ملک کې او بس په کم ځای کې چې څوک وي بس عقل ته 10 منټه پرېوځي. دا خبر دی د کوم ځای نه راایستې ده؟ دین زمونږ دی، طریقې مونږ ته زمونږ پیغمبر ښودلي دي، نن پې عمل هغه خلک کوي او څونه فایدې ته واغستې. ما او تا په دوایانو ځان مړ کو او هغوی په سنت طریقو باندې خپل علاجونه وکړه او خپل صحتونه بچ کړه. نو دغه شانت روایاتو کې راغلي دي، انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، نبی علیہ السلام مبارک فرمای قیلو، تاسو څه کوئ؟ قیلوله کوئ. او موږ تاسو څه وایي چې پیسې ګټئ؟ په قیلوله څه کوو، په خوب څه کوو؟ نو خوبونه بې ټایمه کوو او د خوب هغه ټایم بیا پیسو له ورکو، نه صحت هم لاړ شي او پیسې هم لاړې شي. نو فرمای قیلو، تاسو قیلوله کوو، فإن الشیطان لا یقیلو، شیطان قیلوله هغه نه کوي. ښه